ستاسو مشکلات، ستاسو دلته کې ضرورت چې دي دا زموږ خپل ضرورت دي. که دې نه مخکې هم تاسو وګورئ که دلته بجلي خوره شوې ده، که دلته سړکونه جوړ شوي دي، که دلته سکولونه جوړ شوي دي، که دلته اسپتالونه جوړ شوي دي، دا هغه ټول زما خیال دی په دې تنګي تحصیل کې که زه دا دعوه کومه چې یاره 95% کار چې دی هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا کړی، نو زما خیال دا به غلطه خبره نه. بعضې وخت کې دا لږ ډېر کار که پاتې شوي وي نو هغه بعضې وخت کې د انسان یو وس باندې پړو علا خبره ده چې هغه عمره وسایل یا دغه به نه چې هغه ټول مشکلات حل شوي وي. خو که وګورئ دلته مشران موجود دي چې نن 40 کاله مخکې څه حل و، نن کم حالات دي په دې کې ډېر لوی یو سفر شوی دی. او دا که زه ووایم چې په هغې کې تاسو هم راسره یو ځای جدوجهد کړی او ستاسو هم پکې منډې تړې او ستاسو هم هلې ځلې پکې شامل دي، نو دا هم څه غلطه خبره نه ده. زمونږ او ستاسو ورورولي ده او انشاءالله د دې علاقې د ترقۍ لپاره، د پښتنو د ترقۍ لپاره به دا ورورولي همداسې جاري ساتو او دې کې به یو بل سره مدد وکړو. عزتمندو که وګورو نو مختلف خلک دلته کې سیاست کوي، مختلف دعوې هم کوي. خو زما خیال دی چې کم از کم د تنګي تحصیل خلک په دې خبرې باندې پوه دي او هغوی ته اوس نور هم واضح شو. دا 2018 کې چې څه وشو دا د دې په شام یو زما خیال یو دغه و چې خلکو ته فرق محسوس شي. نن هغه فرق محسوس شوی دی چې کم هغه خلک دي چې هغه د علاقې خدمت کولی شي، د علاقې مسایل حل کولی شي، او کم هغه دي چې هغه صرف خبرې کوي. انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو. زمونږ همدغه مقصد دی چې د دې صوبې وسایل چې دي هغه د دې ځي د خلکو په استعمال راشي، هغې فایده چې ده هغه د دې ځي خلکو ته ورسي او خاص کر غریبانو ته ورسي. دا هغه بنیادي هغه زمونږ مقصد دی. په دغې حوالې سره دا خپل جدوجهد کوو، په دې کې دا به تاسو نه غوښتنه کوو، خواست به درته کوو چې تاسو به راسره په دې کې خپله حصه اچوئ او انشاءالله دا سلسله به مخکې بوځو. زه